أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم. सूरत आले इमरान द्रेम सिपारा लसम आयात। इन्नल्लज़ीन कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम। दा आयातुना हम द नजरान द इलाक़े द ईसाया मुबारक नाज़िल शुवी दी। पदलाइल सराती त हक़ वाज़िह शुवी दी। हो बिया हम द माल और द दौलत और द कब्र और द गुरूर पनशकी द हक़ क़ब्ल वलना मखे अड़ोले दे। द द्वी द वईद और द सजा प हक़ला दा आयातुन नाज़िल शु। आखिरत के माल औलाद सपकार न राजी। आखिरत के व ईमान और नेक अमल पकार राजी। कि ईमान और अमल सालिह नवी द्वी तशलास आखिरत तलाक शिनु द जहन्नम खशाक बई। द आखिरत द आजाब न अलावा दुनिया के हम द्वी तरह सजागाने मिलावेगी। लका दीन मख के फिरऔन और दागा मरगरी तेर शुवी दी प दुनिया के सजा वर्कड़ी शुवी और द आखिरत सजा ब वलवी। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बेशक अग खलक के कुफर करे दे काफिरान दी। लन तुग़नी अन्हुम हिस पकार बरान शिदवी अम्वालुहुम मालुन दवी वला औलादुहुम और न बची दवी मिन अल्लाह द अल्लाह प मुकाबल की शैआ है शे। व उलाइक हुम वक़ूदुन नार और उमदाद कसान खशाक द दोज़ख दी। कदअब आल फिरऔन दअबहुम कदअब आल फिरऔन हाल दबी पशांत द हाल फिरऔनियानो दे। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम और अग खलक के दीन मख के तीर शुवी दी। कज़्ज़बू बिआयातिना निस्बत द दरोग करो आयातुन द मंगता फ़अख़ज़हुमुल्लाह पस अल्लाह उनी वदी लरा बिज़ुनूबिहिम पस सबब द गुनाहुन ददी। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब अल्लाह पाक सख्त अज़ाब वाला दे। द नजरान द इलाक़े वफद पैगंबर अलैहिस्सलाम ल चिरातो द ईसायान वफद
مدینه منورې ته را روان دي. په لاره کې د دوی لوی عالم لارډ پادري ابو حارثه ابن علقمه په قچر سورو. وی د قچر تندک اوو او ابو حارثه ابن علقمه د قچر نه ښکته را وغورځېده. نو د ده رور کرز ابن علقمه د هغه د خولې نه دا الفاظ ووتل تعس الابعد. ابعد د هلاک شي. نو د ابعد نه مراد د ده پیغمبر علیه السلام و، یعنی پیغمبر علیه السلام ته خیرې وکړې. ابو حارثه د خپل رور ته پقار شو. بل تعست انت، څه دې هلاک شي. تعست امک، ستا د مور هلاکه شي. رور ته وایي اتشتم رجلا من المرسلین، آیا ته یو داسې سړي ته کنځل کې چې هغه د پیغمبرانو نه دی؟ داسې سړي په حق کې غلطه خبره کوي چې هغه پیغمبر دی. انه الذي بشر به عیسی، دا هغه پیغمبر دی چې د ده زیر عیسی علیه السلام ورکړی دی. وانه لفی التورات، او د ده ذکر په تورات کې راغلی دی. والله انه لنبی، قسم په الله دا پیغمبر دی الذي تنتظره، هغه پیغمبر چې ته انتظار کې. را روان د پیغمبر علیه السلام مقابلې دپاره او مناظرې دپاره دی، خو په قسم باندې وی چې دا پیغمبر دی او په حقه پیغمبر دی. نو رور ورته وایي چې ته وایې چې دا پیغمبر دی، نو ایمان پې ولې نه راوړې؟ کرز ابن علقمه لارډ پادري خپل مشر رور ته وایي چې ته وایې چې پیغمبر دی، فما یمنعک منه وانت تعلم هذا، چې ته د ده د نبوت او د رسالت دومره علم او یقین لرې، نو په ده ایمان ولې نه راوړې؟ څه رکاوټ دی درته؟ دونه په پوخ یقین سره او په قسم سره وی چې پیغمبر دی او زه د رور یم، ما ته یې کنځل او خیرې مو کړله، نو ستا په ایمان راوړو کې کوم رکاوټ دی چې ته ایمان نه راوړې؟ نو لارډ پادري ابو حارثه ابن علقمه خپل رور ته وایي لأن هؤلاء الملوك أعطونا أموالا كثيرة، دا د عیسایانو بادشاهان موږ ته ډېر زیات مالونه راکړي دي. واکرمونا، او زموږ یې ډېر اکرام او عزت کړی دی. فلو آمنا به لأخذوا منا كل هذه الأشياء، کچره من پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان وروړو، دا بادشاهان به زموږ نه ده ټول څیزونه والي، هیڅ شی به م را سره پاتې نشي، ټول به رانه والي. وی دا خبره کرز زړه ته واچوله او قسم یې وخوړه چې څو پورې مدینې منورې ته رسېدلی نه یم، ایمان مې نی راوړې، تر هغې به په آرام نه کښېنم. او په اوښه سور شو او ځان سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدحه کې ښکلي ښکلي شعرونه ویل، او پیغمبر علیه السلام ته د دې وفد نه مخکې ورسېده. د وفد نه مخکې پیغمبر علیه السلام ته ورسېده او ایمان یې راوړ، مسلمان شو. ګوره دا عیسایان دوی پیغمبر علیه السلام خود کلک یقین سره پیژندلی دی چې پیغمبر دی، خو دنیا یې اسره کړې ده او په پیغمبر علیه السلام ایمان نه راوړي.
نو دې آیاتونو کې آخری آیات کې الله پاک یهودو ته او نورو کافرانو ته خبرداری ورکوي چې ډېر زر په دنیا کې به د مسلمان په مقابله کې تاسو مغلوب او کمزوري شئ، قتل به کړی شئ، څه به د وطن نه وشړلی شئ، څه به جزیه قبوله کړئ او د مسلمانانو د حکومت او قوت لاندې به ژوند تېروئ او اخر کې به جهنم ته شړلی کېږي. ان الذين كفروا بشك اغا خلق چه کافران دی لن تغنی عنهم اموالهم حس پکار برا نشی دوی اموالهم دوی مالونا ولا اولادهم او نه دوی بچی من الله دا الله پا مقابله کے شیئا حصے و اولئک هم دا خلق هم وقود النار دا دوزخ خشاک دی كدأب آل فرعون حال دوی پشانت دا حال دا فرعونیانو دی والذین من قبلهم او اغا خلق چه دین مخ تیر شوی دی کذبوا بآیاتنا دوی نسبت دا دروغ کرو آیاتون زمنتا فأخذهم الله بذنوبهم پس اونی و اللہ دی لرا پسبب دا گناہون دا دی والله شدید العقاب اللہ پاس سخت عذاب والا نے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون پیغمبر علیہ السلام دا مدینہ منورے یہودیانو تا خبر ورکو قل للذین کفروا ستغلبون او فرمائے پیغمبر علیہ السلام للذین کفروا اغی خلقو تا چی کفر کردی ستغلبون وتحشرون زرد چی تاسو مغلوب شے وتحشرون الى جہنم او جہنم تبراخ راجم اکلی شے وبئس المہاد دیر ناکار دے دورتلو دی یہود نصارا مشرکین عن قریب دا خدای لخکر پا مخ کے با شکست خوری دا بے دا دنیا ذلت و رسوائی او پا آخرت کے با جہنم تزی بعد روایات کی دی چھے دا بدرنا فاتحانہ انداز کے پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورے تا واپس شو دا بدر جہاد پوشو او پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورے تا واپس شو نو یہود راجم کرلو ورتے ہوئے وی حق قبول کے کنی دا قریشو چسا حالو اگا حال بستاسن شی نو یہودیان پیغمبر علیہ السلام توئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو کچے گما یو سو بے تجربی قریش دوانتا فتح حاصل اکللا نتا دو کچے گے نو من لم چھے لنجرا کے کمن سر مقابلہ رالا نو پتہ بدے اولگی گی من تجربہ کار اسپیانیو او دیر بہادریو نو من تا چیلنج مرا کوا کہ مسلمانان شیکلینو دا قریش پشانت انجام بنی پیغمبر علیہ السلام یا معاشر یہود اسلمو قبل ان یصیبکم اللہ بما اصاب قریش اے دا یہود اڈلے اسلام قبول کے مخ کے دا دینا کہ تاسو تا داسی مصیبت ارسے گی لکا قریشو تا چے ارسے دا پیدو ککے گا مدا کوئی تجربہ نوا زمان دیر اقا تجربہ رو چی جنگ کی رسول مخامق سنو پتہ بدیو لگی منگ داوی پشانتی لیو ہودے وی اس با برابر شو دا وطن نا اشر دی شو سوک مڑ شو
او بعض روایاتو کې دي چې د بدر جنگ او په هغې کې د مسلمانانو فتحه د یهودو ولیدله نو زړه دې طرف ته مایل شو چې موږ مسلمانېږو او بیا یې دونه تعظیمه کوي لږ صبر وکړې نو بل کال له بیا د احد جنگ وشو جنگ احد نو په هغې کې عارضي ته ورباندې مسلمانانو شکست وخوړه نو د یهودو زړه بیا مضبوط شو حوصلې بیا موندې او مسلمانانو سره چې کوم وعدې یې کړې وې هغې کې وعده خلافي شروع کړله کعب ابن اشرف د شپېتو کسانو سره لاړه مکې معظمې ته ابو سفیان او داسې نور قریشي سردارانو سره ملو شو او د پیغمبر علیه السلام مقابلې ته تیاری شروع کړ نو الله پاک آیاتونه راولېږل قل للذین کفروا اوایا هغه خلکو ته چې کافران دي ستغلبون زر دې چې تاسو به مغلوب شئ شکست به وخورئ په دنیا کې به ذلیل شئ وتحشرون الی جهنم او تاسو به راجمع کړئ شئ جهنم ته په قیامت کې وبئس المهاد او ډېر ناکاره ځای د ورتلو د دې ډېر ناکاره ټکانه ده قد كان لكم آية في فئتين التقطا د بدر په میدان باندې یو ډله د صحابه کرامو ده چې هغه 314 دي او بل طرف ته یو لویه ډله د کافرو چې تقریبا 1000 دي د 1000 کافرانو سره 700 اوښانو 100 سره اسونو 700 اوښان 100 اسونه بل طرف ته صحابه کرام 313 دوی سره اویا اوښانو 2 سره اسونه دي او 6 سره زغرې دي او 8 سره تورې دي لښکر دی میدان کې جنګېږي د صحابه کرامو لښکر 314 اویا سره اوښان دي صرف 2 سره اسونه دي 6 سره زغرې دي او 8 سره تورې دي او کافران 1000 لښکر 700 اوښان 100 اسونه او وسلې ورسره ښه برابر دي عجیبه خبره دا ده چې هرې ډلې ته خپل مخالف فریق د خپل ځان نه دوچن په نظر راتلل د دې نتیجه دا وه چې د کافرانو په زړه کې د مسلمانانو د ډیروالي تصور راته نو یره پرې راله او مسلمانانو چې د خپل ځان نه کافر دوچن لیدل نور هم د خدای طرف ته متوجه شو او کامل توکل او استقلال سره د خدای په دې وعده باندې چې ان یکن منکم 100 صابره یغلبوا 200 چې که مسلمانانو تاسو کې 100 کسان صابران وي نو په 200 کافرو به غالب راغلی په دې یقین مضبوط شو او د فتح او د نصرت امیدواران شو او د کافرانو د تعداد پروا یې ونه کړله دواړه ډلې یو بل ته مخامخ شولې که کافرانو ته د مسلمانان 313 ښکارېدل نو ډېر به پې زړه ورو نو مسلمانانو ته خدای ډېر ښکاره کړي چې د کافر زړه کې روب راشي زړورتیا پې د کافر رانی شي مسلمان ته الله دا کافر د ځان نه دوچن ښکاره کړل مسلمانان 313 وو دا کافران ورته زر نه ښکارېدل دا ورته 626 ښکاره شو 606 وی یو فتوه خو موږ ډېر ښه جنګ کولی شو
مسلمانانو وی کمنگ 313 یو نو دا 626 تی نو خډاډه پې ورغی او دې کافرو ځان ته کتل دوی 1000 کسانو دا مسلمانانو ته 2000 ښکاره شو وایي خو دونه ډېر کسان راغلي دي نو ویرېدل مسلمانانو ته خدای ډېر ښکاره کړل او مسلمانانو ته کافران خدای لږ ښکاره کړل نو په یو بل باندې ښه ډاډه ورغلل خو چې کله عین د جنګ مقام راغی نو بیا نقشه بدله شوله او لږ وخت کې الله پاک مسلمانانو ته کامیابی ورکړ په دې جنګ کې د بدر په دې جنګ کې الله فرشتې رالیږلې وي د بدر په موقع باندې فرشتې راغلې او د مسلمانانو سره یو شان څنګ په څنګ باندې او جنګ یې د کافرو سره کوو په بدر جنګ د کافران ټول د مکې راځي او جنګ له ملایکې راځي کفار په ماتې شو روان اوس په خولې راځي او جنګ له ملایکې راځي نو الله پاک فرشتې رالیږلې وي یو صحابي وایي ما د یو کافر د وار اراده وکړه و چې ور مخکې کېدم زما نه مخکې هغه کافر په ځمکه راپروت و فرشتو والې وښکته یې راغورځولو بل یو صحابي وایي په اس باندې څوک سور دی او اس ته یې وی اقدم یا خیزوم وایي اس مخکې شو وایي ما په یو کافر د ګزار کولو اراده کړې وه دغې اس والا هغه وو او ښکته یې راغورځو پیغمبر علیه السلام وفرمیل خیزوم چې دی نو دا د جبرائیل د اس نوم دی او په دې اس جبرائیل په خپله ناستو جنګ کې شامل شوی دی د بدر جنګ نه چې کوم فرشتې راغلي دي هغوی وایي پټکي په سر کړي وو او دې میدان کې هغوی جنګېدلي دي قد كان لكم آية في فئتين التقطا فتحقیق سره ستاسو دپاره آیة نشانی د قدرت د الله ده فی فئتین په دوو ډلو کې التقطا چې یو بل ته مخامخ شولې یو ډله د مؤمنانو 313 بله ډله د کافرانو 1000 فئة تقاتل فی سبیل الله یو ډله د الله په لار کې جنګېدله و اخرى کافرة او دویمه ډله د کافر وه يرونهم مثليهم رأي العين يرون لدد كافرانو هم دي مسلمانانو لرا مثليهم دزان ندوشن دي كافرانو چه 1000 دي دا مومناني لدل دزان ندوشن 2000 وتخكاري دل رأي العين پدي دل دسترگو يرونهم لدد مومنانو دے کافرانو لرا مثلهم د خپل ځان نه دچن د 313 په ځای باندې 626 ورته ښکارېدل رأی العین په لیدله د سترګو باندې والله یؤید بنصره الله پاک مضبوطی قوت ورکوي بنصره په خپل امداد باندې من هغه چاته یشاء چې د الله خوښه شي ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار بیشک پدے کے ان فی ذلک بیشک پدے کے لعبرة عبرت و نصیحت تے لأولی الابصار خاوندانو دسترگو دا پارا لیدن کو دا پارا زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة زين للناس خشتکلی شوی دی للناس دی خلقتا حب الشهوات محبت د مشتها سیزنو د مرغوب سیزنو مرغوب سیزنو مشتها سیزنو سشوی من النساء یا غزنان دی والبنین او زامن دی والقناطیر المقنطرت او دیر مال خزانی دی
من الذهب والفضة د سرو زرو د سپینو زرو والخیل المصومة او نشاندار اسونه والانعام او چارپیان والحرث و پټي ذالک متاع الحیات الدنیا دا فیدا د دنیا د زندگی دا والله عنده حسن المآب اللہ پاک سره ډېره ښه ټکانه ده د دنیا د محبت څیزونو سره محبت فطری شی دی د بنده په زړه کې خامخا محبت راځي خو په یو اندازه کې په یو مقدار باندې دا محبت ښه دی او د هغې اندازې نه زیات محبت ښه نه دی نو دا ډېر محبت دا رأس كل خطيئة حب الدنيا محبت د دنیا رأس كل خطيئة د ټولو ګناهونو سر دی د آیات کې د دنیا یو څو مرغوب څیزونه محبوب څیزونه ذکر شوي دي چې دا د خلکو په نظر کې د دې د محبت خوشنما ښکاره شوي دي نو ډېر خلک د ظاهري رونق باندې عاشقان شي او آخرت ترې ایر شي د کومو څیزونو نومونه چې دلته اخیستي شوي دي نو عام طور باندې د انساني رغبت او محبت مرکز دی په هغې کې د ټولو نه مخکې زنانه ذکر شوي دي ورپسې بیا اولاد دی ځکه چې په دنیا کې انسان د څومره څیزونو حاصلولو فکر کوي د هغې اصلي سبب یا زنانه وي او یا بچي وي دې نه وروستو سره زر سپین زر او حیوانات او پټي دا دویم نمبر څیزونه د رغبت دي نو خلاصه ده چې الله پاک د دې څیزونو محبت طبعي طور باندې د انسان په زړه کې اچولی دی او په دې کې ډېر حکمتونه دي یو حکمت خدا دی که چېرې انساني طبیعت د دې څیزونو محبت ته مایل نه وي نو د دنیا دا نظام به درهم برهم وي د چا څه کار و چې پټي ته ته مشقت یې کو مزدورۍ لته کارخانې لته تجارت لته خو د دې بچو او د ښځې محبت دی نو څوک پټي ته روان دی څوک کارخانې ته روان دی څوک دفتر ته روان دی که دا محبت نه که په قلار د سړی پروت د چا به څه کار و چې خپل دولت یې لګو نو دا د بچو محبت د بیبي محبت دا د دنیا د آبادۍ او د بقا لپاره الله دا محبت پیدا کړی دی دویم حکمت پکې دا دی که چېرې د دنیا د نعمتونو سره رغبت او محبت د انسان په زړه کې نه وي نو د آخرت د نعمت په خوند به څه پوهېدی د آخرت خوند خو جالیدلی نه دی خو د دنیا د خوندورو څیزونو ته وګوري نو د جنت د نعمتونو نوم چې وروي هغې کې به نورم خوندي نو که دا محبت نه وي نو د نیک عمل کوشش به چا نه کولی د جنت د حاصلولو کوشش به یې نه وي کړی د بدو عملونو نه پرهیز به یې نه وي کړی دریم حکمت د دې دنیا په دې څیزونو کې د انسان په زړه کې د محبت پیدا کولو دپاره دا دی چې د دې څیزونو محبت طبعي طور د انسان په زړه کې پیدا شي نو په دې د انسان امتحان کېږي چې د دې څیزونو محبت کې مبتلا شي آخرت یادې که آخرت ایرې د دې دنیا دا څیزونه د دې حقیقت خدا دی چې دا فاني دي ختمېدونکي دي نو د فاني فکر مه کوه د باقی فکر وکړه د آخرت نعمتونه باقي دي لازوال دي نو خلاصه د کلام دا چې د دنیا لذیذ او مرغوب څیزونه الله په خپل فضل او حکمت د انسان دپاره مزین کړي دي او محبت یې ول زړه کې اچولی دي حکمتونه دي پکې د انسان امتحان دی
چې دې سرسري او ظاهري مرغوبات څیزونو باندې مبتلا شي نو هسې نه خپل خالق او مالک درنه ایر نشي نو د دې څیزونو محبت دا به ذریعه جوړه کړي د الله د محبت دپاره او دا څیزونه دا مرغوبات د لارې تیره کاڼې د تا ته نه جوړېږي چې رکاوټ د آخرت دې جوړ شي بلکې دا د آخرت دپاره سنگ بنیاد که آخرت له پې آبادي وکړه د آخرت کامیابي پې حاصله کړه بعض خلکو دپاره دا مال او دا بچي عذاب جوړېږي فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا د کافرو مال ډېر دی بچي یې ډېر دي وایي په تعجب کې مه راځه چې د کافر مال ولې ډېر دی او بچي یې ولې ډېر دي انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا الله اراده کړې ده چې په دې مال او په دې بچو ولا په دنیا کې عذاب ورکړي نو خلاصه ده چې د کومو څیزونو محبت د انسان تړه کې اچولې شوې ده دا ورته خشکه ښکاري نو د شریعت مطابق اعتدال سره طلب یې ښه دی بچي م غواړه بیبي م غواړه او مال م غواړه محبت م ورسره وکړه خو په یو خاص اندازه په اعتدال کې آخرت مه ایروه وایي د دنیا د سازو سامان د دې مثال د اوبو په شانتې دی او د انسان دا زړه د کشتۍ په شانتې دی نو دا اوبه د کشتۍ لاندې او غیر چاپېره کشتۍ لپاره مفید دي دا وله پشتي ده او مقصد ته د رسولو ذریعه ده خو که دا اوبه په دې کشتۍ کې دننه ورلې دا کشتۍ به دې ډوبه شي مولانا روم فرمایي آب اندر زیر کشتی پستی است آب در کشتی ہلاکی کشتی است آب اندر زیر کشتی پستی است دا دی کشتی لاندې دا اوبه دا د دې لپاره پشتی ده او آب در کشتی هلاکی کشتی است اوبه که په کشتی کې شوې نو دا کشتۍ لپاره هلاکت دې ډوبېږي نو د دنیا دا محبت د دې زړه نه ګیر چاپېره دې وي کوه محبت خو د زړه نه ګیر چاپېره بهر نو دا دې ستا دې زړه ته پشتي ورکوي او که زړه کې دننه محبت د دنیا راغی نو زړه دې ډوب شو بیا غرق شو آخر کې الله فرمایي ذلک متاع الحیات الدنیا دا د دنیا متاع ده د دنیا د زندګۍ او د دې نه ډېر ښه الله پاک سره شته د دنیا دا څیزونه دې کې اول حب الشهوات من النساء چې د انسان څیزونه خوښ دي فطرتن طبعا مرغوب دي خوښې دي د هر انسان ورته زړه کېږي نو اول په هغې کې زنانه ده ښځه په دنیا کې د ټولو خواهشاتو منتها ده د دنیا په څیزونو د یو څیز محبت هم د ښځو محبت ته نه رسېږي ډېر څیزونه به دې خوښي خو چې ښځه دې څومره خوښه ده نو دونه به دې بل څیز نه خوښه او د دې په ذریعه په دنیا کې مختلفې فتنې پیدا کېږي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي ما ترکت بعدي فتنة ما نه د پرېښې د ځان نه وروستو یو فتنه اضر علی الرجال من النساء چې هغه ډېر ضرر رسوي نارینهو ته نو د ښځو نه زیاته عظیمه فتنه بله نه ده پاتې خدا الله
چې کله د خرابو مقصدونو دپاره زنانه استعمال کې راشي نو د ټولو نه لویه فتنه زنانه ده چې د خراب مقصد دپاره ګرځي او که مقصد د دینه پاکي حاصلول وي د اولاد زیاتول وي نو دا د شریعت په لحاظ باندې مطلوب او ښه څیز دی که د خپل ځان پاکدامنۍ دپاره ښځه غواړئ د پیغمبر علیه السلام د امت د زیاتولو دپاره ښځه غواړئ نو بهترین څیز دی وغواړه د خدای نه خدای دې ټولو له نیکې بیبیانې ورکړي ځکه حدیث مبارک کې راځي الدنیا متاع دا دنیا متاع دی د استعمال چیز دی وخیر متاعها المرأة الصالحة او بهترین متاع نیکه بیبي ده ان نظر الیها چې دا خپل شوهر ورته نظر وکړي نو سرته په کتو یې دا سړی خوشحاله شي ښځه خپل خاوند په کتو خوشحاله شي وان امرها اطاعته که دا خاوند ورته امر وکړي نو دا ښځه تابعداري وکړي وان غاب عنها او که دا سړی د کوره د خپلې بیبي نه غایب شي حفظته نو دا ښځه حفاظت کوي فی نفسها و ماله د خپل ځان او د خاوند د مال حفاظت کوي یعنی د دنیا د نفع اخیستو څیز دی بهترین څیز دی د نفع په دنیا کې نیکه ښځه خاوند ورته وګوري نو خاوند خوشحاله کي که حکم ورته وکړي نو تابعداري وکړي که دې چې تغیب شي په غیر موجودګۍ کې د خپل ځان او د خاوند د مال حفاظت کوي نو بهترین متاع د ښځه ده کومه ښځه چې 5 وخته لمونځ کوي او د خپل خاوند تابعداري کوي د جنت په کومه دروازه چې ورځي نو ورځي شي ټولې دروازې به ورته کولوي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي حبب الی النساء ما ته د عفت او پاکۍ حاصلولو د وجې نه ښځې ډېرې خوښې دي د پیغمبر علیه السلام ښځې خوښې وې خو د پاکۍ حاصلولو دپاره او د خپل پاک مزاجۍ د وجې نه مې خوشبو خوښه ده د پیغمبر علیه السلام خوشبو خوښه وه وجعلت قرة عیني الصلاة او د الله بندګۍ د وجې نه د سترګو یخوالی په مانځه کې دی نو دې نه معلومیږي چې په آیات کې د ښځو سره د ډېر محبت د فطري خواهش مذمت په هغه ځای کې دی چې ښځه د خواهش پرستۍ او عیش پرستۍ ذریعه وګرځولی شي او که چېرې ښځه د دنیا د ودانۍ او د اصلاح او د پاکۍ او د کور ودانۍ او د اولاد د پیدایش او د پرورش ذریعه وګرځولی شي نو دا شرعي لحاظ باندې محبوب مرغوب او مطلوب عمل دی او ډېرې فایدې دي پکې نو دغه شان په آیات کې ذکر شوی د نورو څیزونو حالت هم دی که چېرې د خرابو مقصدونو دپاره ذریعه وګرځولی شي او د دنیا پرستۍ عیش پرستۍ او د نورو مزو حاصلولو ذریعه جوړه کړی شي نو د انسانانو دا خواهش مذموم او بد دی او که چېرې دا څیزونه د نیکو مقصدونو دپاره ذریعه وګرځولی شي او د دې د نیکو مقصدونو دپاره خواهش وکړی شي لکه د زامنو خواهش دې غرض دپاره وکړي چې د دین د غلبې دپاره به مجاهدین پیدا شي د مال اسونو څاروو او فصلونو خواهش په دې غرض وکړي شي چې دا څیزونه د الله د رضا دپاره د الله د دین د غلبې دپاره د الله د بندګانو د نفع او فایدې رسولو دپاره د ضرورت په ځایونو کې خرج کړي شي نو دا خواهش نه یوازې دا چې محبوب او محمود دی بلکې د الله د طرف نه د اجر او د ثواب ذریعه هم ده زين للناس حب الشهوات من النساء خشت کړی شوي دي خلکو دپاره حب الشهوات محبت د مشتها څیزونو سره د مرغوبه څیزونو سره
من النساء چې هغه د بیبیانو نه دي والبنین او د زامنو نه دي والقناطیر المقنطرة او خزانې جمع کړې شوې من الذهب والفضة د سرو زرو د سپینو زرو والخیل المصومة او اسونه نشاندار هغه زمانه کې اسونو باندې به کار کېده په سمي وخت کې بل شانته موټرې نشاندار چې هغه خپل نشان پې لګېدلي دا د فلاني صاحب موټر دی د پاسه پې جنډه لګېدلي خوځي را خوځي هر چا په خپل موټر خپل نشان لګولي مخې ته ورګوټې بورډ هم لګېدلي وي چې دا د فلاني موټر دی لرې نه خلک پېژني والانعام او چارپایان والحرث او پټي ذلك متاع الحیات الدنیا دا متاع پیدا اغشتل د زندګۍ د دنیا دی والله عنده حسن المآب او الله سره د الله په نسبت باندې حسن المآب ډېره ښه ټکانه ده قل أنبئكم بخير من ذلكم قل او فرمایه پیغمبر علیه السلام أنبئكم آیا زه خبر درکم تاسو ته بخير من ذلكم د دې نه بهترین للذین اتقوا عند ربهم هغه خلکو دپاره چې پرهیزګاري کړې ده عند ربهم د دې د رب په نسبت باندې جنات تجري من تحتها الانهار باغونه د جنت به تجري کې جاري به وي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به وي دوی په دغې جنتونو کې په دغې باغونو کې وازواج مطهرة خی پاکیزه بیبیانې به وي په جنت کې د دنیا خیرې به پې نه وي بیماریانې به پکې نه وي بدخویي به پکې نه وي د خپلو خاوندانو نه به رضا وي خاوندان به ترې نه هم رضا وي شیر چاړ او جنګ جګړې به ورسره نه وي ورضوان من الله او رضامندي د الله به ورسره وي والله بصیر بالعباد الله لیدونکی دی د خپلو بندیانو پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک خطاب او فرمائے چې دې خلکو ته خبر ورکا چې د دنیا د ناقص او فانی نعمتونه دې خوښ شوي او مست دي په دې باندې نو د دې نه بهترین نعمتونه ما سره شته چې څوک د الله نه یریږي هغه هغوی ته میلاویږي د جنت باغونه دي لاندې به نهرونه وي د هر قسمه ګندګۍ نه به پاک وي بیبیانې به وي چې هغه به هم د ګندګۍ نه پاکې وي د الله رضا به وي د مخکې آیات کې د دنیا دا څیزونه چې الله ذکر کړي چې د خلکو سره محبت دی نو هغې کې شپږ څیزونه ذکر کړي دي زین للناس حب الشهوات من النساء نمبر ایک بیبیان یاد بیا ورپسې والبنین نمبر 3 قناطیر مقنطره من الذهب والفضه سره زر او سپین زر او والخیل اسونه یاد کړل والانعام چارپایان او پټي یاد کړل نو شپږ څیزونه چې یاد کړ د دې په مقابله کې د آخرت په نعمتونو کې صرف 3 څیزونه بیانېږي اول د جنت باغونه او دویم پاکې بیبیانې او دریم د الله رضامندي او بچي یې ذکر نه کړ بنین پکې رانغله په دنیا کې د انسان د اولاد سره محبت دې دپاره چې دا بچي به زما په کار کې مدد کوي او د دې نه وروستو چې زه مړ شم نو په دې بچو به مې نوم جمع وي نو په آخرت کې د مدد ضرورت نشته چې ته بچي غواړې چې خدای بچي راکړي چې په جنت کې را سره کاروبار کوي او په جنت کې پناه نشته چې بچي دې له غواړې چې را دې باندې به مې نوم باقي پاتې شي او په دنیا کې بچي دې له غواړې چې مړ شم نو مال به ورته پاتې شي نو په جنت کې مرې نه چې مال به دې چاته پاتې نو په جنت کې بچي څوک نه غواړي خواهش نشته په جنت کې د بچو او که فرض کې یو سړی غواړي چې خدای په دې جنت کې بچی راکړه نو حمل نه ماشوم پیدا کېدل خرپوسې غټېدل زلمې کېدل دا ټول هر څه په لږ ساعت کې په جنت کې وشي خو جنت کې څوک بچي نه غواړي
نو دې آیات کې ځکه خدای پاک د بچو ذکر ونه کړ ازواج مطهرا وی ازواج مطهرة او زامن یاد نه کړل او دارنګ په جنت کې د سرو سپینو سوال به نه کې دې ده کې الله ذکر نه کړل وی دا ځکه چې په دنیا کې سره زر سپین زر غواړې نو په دې خو د دنیا ضرورتونه پوره کوي نو په جنت کې خرید و فروخت نشته دی ضرورت ورته نشته دی بغیر عوضه به هر شی میلاویږي او جنت کې د سرو سپینو کمی نشته دی هلته خو یو خفته د سرو زرو بله د سپینو زرو نو مکان دی دله جوړ کړي نو د سرو سپینو ذکر یې ځکه ونه کړ او د اسونو ضرورت پې نشته دی د اسونو ذکر د دنیا نعمت کې راغی او جنت کې ذکر د اسونو نه کړ ځکه چې په جنت کې ته په خپل تخت باندې ناست نو کوم خوا مخکې نو تا ته ټول خلک یو شانتې ښکاري د تلو راتلو د ضرورت نشته او بعضې روایاتو کې د سفر ضرورت راغلی دی وایي د جمعې په ورځ باندې عمده اسونه به پیش کړي شي په هغې به جنتیان سواره شي او یارانو دوستانو له ملاقات له ولاړ شي نو په جنت کې د اسونو اهمیت نشته ځکه د جنت په نعمتونو کې د اس ذکر رانغی او د پټو ضرورت هم نشته د پټو په دنیا کې نعمتونو کې پټی ذکر شو او آخرت کې د پټي ضرورت نشته هر څه به تیار میلاویږي که یو انصاري صحابي پیغمبر علیه السلام تپوس وکړي چې یو سړی د زمیندارۍ شوق کوي نو وی خدای پاک په جنت کې د ځمکه اړول په هغې کې تخم اچول زرغونېدل فصل غټېدل ریبل غوبل کېدل دانې بېلول را بېلول دا هر څه په لږ ساعت کې وی یو جنتي له دا هر څه خدای پاک وکړي که دې غواړي بل صحابي وي دا انصار دي دا زمیندار دي دا شوق به د دوی وي دوی به هلته غواړي موږ هلته دا نه غواړو قل اعنبئکم بخیر من ذلکم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعنبئکم اے خبر درکم تاسو ته بخیر من ذلکم لدین بهترین نعمتونو للذین اتقوا عند ربهم هغه خلکو لپاره چې تقوا پرهیزګاري کړې ده عند ربهم د دوی د رب په نس باندې جنات تجري من تحتها الانهار د جنت باغونه وي چې جاري وي په هغې کې نهرونه خالدین فیها همیشه به دوی په دغې جنتي باغونو کې وي و ازواج مطهرة د دې لپاره به بیبیانې وي ښې پاکیزه و رضوان من الله او رضامندي د الله به وي والله بصیر بالعباد الله لیدونکی دی د خپلو بندیانو په دغه مخکې نعمتونو د دنیا کې انعام چارپایان هم راغلي که نه نو په جنت کې چارپایان ته څه لپاره غواړې غوا میخه ګډه چیلی پیو له غواړې نو هلته خو د پیو نهرونه روان دي نو ستا غوا میخې ګډې چیلی ته پکې ساجت دی نو د هغې ذکر ځکه ونه شو الذین یقولون ربنا هغه متقیان بندیان چې وایي ربنا ای زموږ ربه اننا آمنا بېشکه موږ ایمان راوړی دی فاغفر لنا نو موږ ته بخښنه وکړي ذنوبنا زموږ د ګناهونو وقنا عذاب النار او موږ د اور د عذاب نه بچ کړي د دوزخ د عذاب نه هم بچ کړي الصابرین والصادقین دغه صبر والا کسان دي او رښتیني دي والقانتین حکم منونکي دي والمنفقین او خرج کوونکي دي د الله په لار کې والمستغفرین او بخښنه غوښتونکي دي د ګناهونو بالاسحار د پېشمني په وخت کې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.